یارانو جوړ په خیر خو وشو وزوی چې هغه نصیب یار پسې ورشو او کنه شوکته هغه په یو ساعت کې ځانم نشي تیارولی والله ښه خبره مو وکړه ځکه چې ناوه ما نه خو ساعت هم کور کې پاتې ښه خیر ځئ چې ځو څوک یې لکه ولکه نصیبه زر راوځه چې د مکتب ناوخته کېږي صبر وکړې ناشته کوم دروځمه ناشته دا ناشته څه ته وایي ده تا له پې ولې غوسه درځي پلار به ورته بېګانۍ ډوډۍ په طبخي سره کړې وي هغه به له چای سره خوري ښه دې ته دا ناشته وایي ډوډۍ خوري بابا زه به مکتب ته لاړ شم چې ملګري مې راغلي ناوخته کېږي سلام علیکم ولکه ته چا پسې خاندې صاحبه تا پورې نه خاندو زه چې مکتب ته لاړ شو چې ناوخته کېږي خو شوکت چېرته دی شوکت هلته لاره کې ولاړ دی راته یې ویلې چې دا ځان سره کوي چې ناوخته دی ښه ده صحیح ده ځئ چې زه والکه بیا به څه خبره شوې چې تاسو مکتب ته ناوخته راغلئ او معلم صاحب غلي شئ هر وخت باندې کوئ تاسو ونیسه لاس معلم صاحب به ګزاره کوو مزاره نشته ونیسه لاس معلم صاحب ګزاره کوو خیر دی بیا به ناوخته تاسو یو ورځ نه ده ونیسه ته لاس معلم صاحب ونیسه مریض یم مریض یې باندې کوئ ونیسه بس معلم صاحب بس ونیسه درې هر وخت تاسو همداسې کوئ معلم صاحب زما دا لاس خوږ دی په چاړه غوڅ شوی معلم صاحب ونیسه چې بیا داسې کار معلم صاحب دا لاس مې خوږ دی ونیسه و د خدای ظالمانو ولې په ځان باندې ظلم کوئ که چېرته تاسو کار وکئ ښه تکړه سئ پنځه شپږ سوارې پیدا کولی شي ستاسو پلار به دا فکر کوي چې دا زما زوی مکتب ته تللی او درس به وایي او تاسو لوپري کوئ که چېرته درسونو ته شوق نه وي نو خپل پلارانو ته ووایئ چې یو کسب در باندې زده کړي یو هنر زده کړي د دې نه څه جوړېږي نو ځئ ورک شئ ځئ چېرته ځئ ودرېږه صنفونو ته ځو صنفونو ته نه کورونو ته لاړ شئ سیده او سبا ته چې راځئ خپل پلاران به هم راولئ څوک یې هلکه راځه ډېر مطابق مونږ در په یاد شوي دا راته ووایه چې هغه زما انګور څنګه ده خو ښه ده دا راته ته ووایه چې زما ارمان زوی څنګه دی زما ارمان زوی ښه دی خو ته راته ووایه چې ته څنګه راغلې غریبګله زه د دې دپاره راغلی یم که ته نه خفه کېږي زه به مې د خپلې لور کوژدن د بل چا سره وکړم دا څه وایې دا ته څه وایې آخر خو مونږ هم پښتانه یو د دې پښتو دې رواجونو له لاسه زه مجبور یم که ستا غریبۍ ته ګورم نو نوم یې په کور ځړېږي حضرت ګل وروره دومره دې راته صبر کړی یو کال نیم نور هم راته صبر وکړه غریبګله د زوی د کوژدن یې پوره وکاله وشوم څنګه چې ته د خپل کور چوکیدار یې داسې زه د خپله کوره نشم وتلی
چې زوی دې راشي مصلحت وکړه یو واده وکړه یا ماله جواب راکړه چې زه مې خپله لور ښه په حیا او په عزت کې بل چا د واده کړم د خدای په امان ولکه شوکته کتاب کې ډېر ستړی کړی دا کتابونه څنګه دې تا ګوره په واسطه شفتلو کې پټ کړي یا الله توبه شفتلو کې راځي چې مونږ کې اوه ما تیرا دې کې کېدو چې باران کېدونکی دی ځینو چې لامده شي باران کېدونکی نه دی باران وریږي ورور نظر دې کار نه کوي سمیرا ته به دې شنو کې ډېر تکلیف ورکړه لکه کتابونه سر سوچونه پکې وخت خو ورکړه یار دا وګورې ما په مخ هم پټې ورکړه کتابونه ما خو ډېره بده خبره چې خبرې به ډېرې نه کوم ګوره ته به نه پوهېږې موږ په تکلیف وباسو هلکه زه مکتب نه پټېږي خامخا یې ډېر خطا جمله خطا راځئ راځئ ارمانا مونږ چې دا داسې پټ پټ میلاوي وو هسې نه چې د کلي دا خلک را باندې تهمت ولګوي ولې په دې کې د یاري څه خبره ده ته خو زما خپله ښځه یې ښه ډاډه ځه او ښه ډاډه راځه ښه داسې دې د پلار د کور نه په سره ډولی کې راوستې یم چې ښه په ډاډه زړه ځه او ښه په ډاډه زړه باندې راځه ما خو دا سوچ کولو چې یوازې ستا په پلار باندې د واده تادي ده خو د هغې نه په تا باندې زیاته ده په ما د واده تادي وې که نه نو زه به پوره 5 کاله ستا په نوم نه کېناستم ارمانه که زما منې نو زه به درله د خپل د غاړې سره تاله درکړم او هغه خرڅ کړه زما د پلار خوله پې بنده کړه ارې شلې ولې زه څه دومره بې غیرته نه یم چې زه به ستا سره اخلم او په هغې باندې به ستا واده کوم فیروز خان اشنا ډېر وخت کېږي چې وظیفې ته ځې او راځې او زما بیخي پوښتنه نه کوې موږ نه خفه شوی که څنګه اشنا واه دا وګوره که نه یار اوس د وظیفې نه راغلم او مخې سره ستا پوښتنې ته راغلم واه فیروز خان اشنا دوست چې د دوست پوښتنه ونه کي بیا خو ورورولي نه شوه که نه واه جابر خان اشنا دا راته ووایه چې ته دا واده ولې نه کوې یار واه فیروز خانه ته چې دومره وارخطی یې که نه زه به مې نن کاکا سره دا خبره کوم او دا واده به ستا دپاره هم زه ضرور کوم له خیره ډېره ښه ده راځه چې ځو حضرت ګل کاکا تاسو ولې زخمت وکړو ما ته به ویلي وو زه به پخپله ستاسو کوڅې ته راغلی وم خان صاحب دا زحمت خو تاسو ما ته راکړی دی زما کور د جرګې نور مه رالېږئ تاسو ښه معلومات دی چې ما خپله لور د غریب ګل زوی ارمان ته ورکړله معلومه ده راته حضرت ګل کاکا معلومه ده خو زه په تا خفه کېږم هسې نه چې ستا لور په کور زړه شي که ته وغواړې هر څه کېدی شي خو ته صرف ها وکړه ستا د هرې خبرې زه ذموار یم خان زه دېسې نه ویرېږم خو د خپلې لور بدنامۍ او د خلکو د پیغور نه ویرېږم ولې چې په ما خپل عزت ډېر ګران دی د یو څو روپو دپاره زه د خپلې لور ژوند په اور نه شم سوځولی عزت پښتو ژوند د دې فکر خو د غریب ګل زوی سره پکار دی چې هغه ستا په عزت باندې نه خفه کېږي نو ته ولې خفه کېږي حضرت ګل کاکا ته زما په خبره باندې مه خفه کېږه زه ستا په زخمونو باندې مالګې نه اچوم ته په دې خبره باندې ښه فکر وکړه بیا زما ځای ته راشه
الله اکبر نه مړه الله اکبر شمانه وای خطا شو خود به خطا کیږي مرغۍ ته به سړی داسې ټوپک نیسي لاسونه یې مرپي بابا دې کې رافي مړه زخیر دوستانو که دا ونه لګېده بله به ورو صحیح چې ځو او ګوډه ګوډه کوه خدای به دې خوږوي سمیره ستا به بېرته ځم راکه دا ټوپک چې دا مرغۍ لالا مې لالا السلام علیکم کلاری دا صحیح ده بالکل صحیح شو دا اداره ده صحیح شو او مرغۍ دې په موږ والوزوله یار دوستانو که ستاسو خوښه وي زه به راغلاړ شم ولې خیر خو به وي خیر و خیریت راځئ چې ځو کوو دوستانو که ستاسو خوښه وي زه به د سمیر سره لاړم زه چې زه سمیر صحیح ده چې خو دا ټوپک والا یې ټوپک هم پرېښوده مرغۍ نشي شتلی مرغۍ پې نه لګېږي ځکه چې میلې کوږ دی ښه نه ورځه ته خو زموږ سره راغلی نه وې خو هم د دې چمچهتوب له راغلی او همدې سره لاړو غلی شه نصیبه یار سمیر څومره خالق دی او تاسې ورپورې لګې تاسو به صفتونه ولې نه کوئ چې پیسې لري پوه شوکته دا بادي به هم زه ضرور اخلم خو بیا به تاسو ګورئ چې خلک مرغۍ څنګه ولي و نصیبه دوسته دا هر څه په پیسو کېږي او بیا تا سره پیسې کمه دي مجبوري چې غلا وکړې ځکه چې نن سبا په افغانستان کې کار هم نه پیدا کېږي هو کار څه کوم که غلا کوم که مړی کوم پوه شوکته دا بادي به زه ضرور اخلم او بیا به تاسو زما غوړه مالي کوئ زه چې ځو بس ځه تاسو بیا ناوخته راغلی پرون وهل ستاسو نه هېر شو مینه معلم صاحب زه نه یم ستا په مکتب کې سبق واخله کتابونه دي مانا بچیا خیر خو به وي که نه بابا خیر دی بچیا که چېرته کوم یار دوست دی یو څو روپۍ ترې نه قرض واله چې خپل انګور په یا عزت سره خپل کور ته راولي او د خلکو د خاندان اخلاص شي بابا خلک ځان ته حیران دي او په دې وخت کې څوک چاته چېرته پیسې ورکوي دا خو څه د 2-3 زره روپو خبره نه ده د لکونو خبره ده بابا د لکونو او پاسه ګرځېدل هم څه نه کېږي چې نشي واده کولی و ظالمه ماله ووایه چې زه حضرت ګل ته ووایم چې خپل لور بل چاته ورکړي دا څه وی بابا دا څه وی دا خبره ستا مخلص څنګه راغله بابا نصیبه بچیا ولې څه خبره ده څه شی شوی بابا معلم راته کنځلې مو کړلې او د مکتب نه مو شړلم خو تا به معلم ته څه ویلي وي که نه یو به دې څه شیطانت کړی وي ته زما د خبرې زور د دې ماشوم نه مو باسه ته خپل د حیا عزت پروا نه کوې خو زه څه وکړم بابا څه وکړم د واده دپاره خو پټ پیسې پکار دي او د مزدورۍ په پیسو باندې خو واده نه کېږي خو ته راته ووایه چې د چا د غلا وکړم او که د چا مړه وکړم او که د ځان ورته خرڅ کړم بابا که د ځان ورته خرڅ کړم
السلام علیکم نصیبه جوړ په خیر څنګه لکه تو خدا سے خفه ناست دی لکه د بارانو لارۍ چې د چپه شوي و ظالمه سوچونه مه کوه ښه ګینې ماغزه به دې خراب شي هسې شوکته د خپل نصیب ته حیران یم چې زه څومره بدقسمته یم چې کور ته لاړ شم نو د پلار او ورور خفګان نشم لیدلی وقه مقله دا ټول خفګان د پیسو د وجې دی چې پیسې در سره وي نو دا ټول کلی به دې صفت کوي او زړه به داسې خوشحاله وي او چې پیسې در سره نه وي څوک در باندې سلام هم نه اچي پیسې والکه ته خو اوس نه په سوچونو کې لاړې راځه چې پارک ته لاړ شو چې چکر ولګو دا ارماني دنیا ده په دې دنیا کې په پیسو مړښت نشته او چا سره چې پیسې دي هغه زما او ستا نه هم خفه دي او بیا موږ تش لاس راغلي یو او تش لاس به ځو راځه چې زه سوچونه مه کوه راځه فکرونه مه کوه راځه فیروز خانه تا زما مال ونیولو او بیا دې پولیسو ته په حواله کو ته خو زما دوست وې آخر ولې جابر خانه دوستی په خپل ځای خو قانون وي اوس هم درته وایم چې ځان اصلاح کا ګنې بیا به د محبس تورو تمبو شاته پروت فیروز خانه تو دوست نه د نستونې مار هغه مار کوم چې سړي له په دوستۍ کې ټک ورکوي جابر خانه که زه چېرته دوست نه د نستونې مار وی د تورو تمبو شاته پروت وی او بیا به دې د غم سندرې ویلې سندرې اوس هم وخت دی ځان اصلاح کا ګنې دا مار به دې ایره کی کامرانه ته مکتب ته نه تلې وا دادا مکتب ته تللی وم خو نن یې موږ ته په تفریح کې رخصت راکړو چې رخصت یې درکړی و نو کور ته به تللی وي دلته یې څه کول وا دادا شوکت چرګ راوړی و د هغې سره ښار ته تلي و چرګ هم ورسره خرڅوو کور کې خو د یو مالګې پاکټ د بازار نه راوړي او چرګ د خرڅولو سره هغې ته ځي غریب ګل کاکا زه خو کور ته در روان وم خو شو چې په مخه باندې راغی خیر خو خان غریب ګل کاکا
زه خو تاله یو مشورې درکولو دپاره راغلی. زه ستا په مطلب پوه نه شلم خان. د څه مشوره؟ ګوره که نه تا سره خو هم پیسې نشته چې خپل زوی ته پې واده نو که زما منې نو هغه جینۍ پرېږده نو زوی ته به بله ښځه وکړي. تاسو د دې کلي خانان استئ. دا خبره ستا په خوله نه جوړېږي خان. زما مشوره وه تا ته مې درکړه، نور ستا خپله خوښه، زه درنه لاړم. ودرېږه سمیره. خیر خو دی څنګه ورخطه یې؟ دا سیده والا که نه زمونږ د بل صنف سره درسي سیالۍ ده نو ځکه ورخطا یم چې ناوخته نشي راغلی. آفرین بچیه، ټول درسونو کې کوشش وکړه چې تا نه ښه ډاکټر جوړ شي. ډېره ښه ده لالا، خدای په امان. وقه مخله دا ټول خفګان د پیسو د وجې دی چې پیسې در سره وي نو دا ټول کلی به دې صفت کوي. خو زه څه وکړم بابا، څه وکړم؟ د واده دپاره خو پټ پیسې پکار دي او د مزدورۍ په پیسو باندې خو واده نه کېږي. خو ته راته ووایه، ته راته ووایه چې د چا د غلا وکړم او که د چا مړی وکړم او که د ځان ورته خرڅ کړم بابا. هو سمیره ته بیغمه دلته ناست یې او زه درپسې کور ته تللی وم. زر زر کوه چې د دې کلي نه لاړ شو. سمیره و سمیره 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 دا ظلم چا وکړه؟ و د خدای تعالی ما دالک ته ولې مړ کړو؟ و ظالمه دالک ته ولې مړ کړو؟ نه نه دی ما نه دی وژلی، دی ما نه دی وژلی. سمیره دا چا؟ سمیره دا چا؟ نو چې دا تا نه دی وژلی دا چا وژلی؟ ای د کلي خلکو راځئ چې هلک یې مړ کړو. دا ما نه دی وژلی، دی ما نه دی وژلی، دی ما نه دی وژلی. بابا بابا بچیا څنګه دومره ورخطا یې؟ یا څه خبره ده؟ بابا دا وګوره ما سم ډېر سره پیدا کړل. بچیا دا دومره سره د کوم ځای نه کړه؟ بابا دا مې په لاره کې پیدا کړ که نه؟ بابا اوس به زمونږ غریبي ختمیږي.
او زمونږ ټول غمونه به په خوشحالۍ کې بدلېږي او زما د ارمان لالا به واده کېږي بابا زما د ارمان لالا به واده کېږي बशीर से कामरान वजले حضرت ګل رورا د غم او د خوشحالۍ هیڅ پته نه لګېږي چې په انسان کله راځي حضرت ګل نن زه ډېر څه خوشحاله غوندې ښکاري لکه چې چېرته په کومې خزانه وغوښتې همداسې فکر وکړه او راغلی یم چې خپل ارمان زوی ته واده وکړم ګل رورا ته خفه شولې د خفګان خبره خو دغه ګل وروره د خپل الواد او جدایي څوک زملی شي دا خبره پرېږده سار مې یو اعلان واورېدل لکه چې څوک مړ شوی هو د جواد خان ور چا وژلی دی څه د هغې سره د چا دښمني نن سبا د انسان خپل مال د هغې د سر قاتل جوړېږي خو دومره راته معلومات دی چې هغې د کور نه سره روپۍ پټې کړې وي په هغې چا وژلی د هغې څه معلومات وشو دا چا وژلی غریب ګل وروره نن سبا په چا باندې څوک پرده نه اچوي هغه د بشیر زوی کامران وژلی دی او د کلي خلکو هم لیدلی دی خو زه ته دا خبرې پرېږده ته چای وڅښه زه ځمه جنازې ته صحیح ده لیلا لورې چای راوړه چای پرېږده راځه چې دواړه لاړ شي جنازې ته زه چې څو کنه دې نه خبره کومه ده یو دعا به وکړو شوکته کامرانه ته دلته څه کې تا ته خو ښه معلومه ده که نه چې د سمیر د مرګ دعوه په تا ده خو ته بیا هم دلته ګرځې چوکته زه څه وکړمه پلار مې راته ډېر یادېږي
خو سمیر ما نه دی وژلی ما. اوس که هر څه دي خو دعوه په تا ده د پلار غمه دې مه کوه چې څومره ژر کېدی شي د دې کلي نه لاړ شه د دې کلي نه او دلته بیا مه راځه دلته. شوکته زه خو ځمه خو شوکته خو زما د پلار به ډېر خیال ساتي. ودرېږه کامرانه. کامرانه دا واخله په دې به ځان ته څه واخلې ته خو به ډېر وږی شوی که نه ډېر به وږی شوی. بچیا ولې بابا خیر خو دی خیر دی بچیا مالک سوچ کاوه چې د سمیر په مرګ کې د کامران سره تا خو څه مرګستیا نه ده کړې. اوه بابا دا ته څنګه خبرې کوې او بیا سمیر خو زما ملګری و بلکې زما ورور و او بیا د هغې په مرګ خو زما زړه ډېر دردېدلی دی. بیا تا دومره سره د کوم ځای نه کړم؟ اوه بابا هغه خو زه د مکتب نه پټ شوی وم په لاره کې مې پیدا کړ. کېده زما په سر باندې لاس او اخره قسم چې د سمیر په مرګ کې زما څه لاس نشته. بابا زه ستا په سر قسم خورم چې د سمیر په مرګ کې زما لاس نشته. او هغه خو زما ملګری و زه به هغه ولې وژنم که په هغه سرو ستا شکي نو د سمیر لور ته یې وښیه که نه. نه بچیا ما دا فکر کول چې انسان هم یو لالچي دی شوکته ته خو زما پرې خوا داسې تېر شوې لکه چې بیخي مې پېژنې نه. ته ویل څه غواړې او مطلب دې څه دی؟ اوهو شوکته مطلب مې دا دی زه چې ښار ته لاړ شو چې ښه سپېشل کړهي در باندې وخورم. ما دا خوشې ګرځېدل پرېښي دي او تا ته هم چې ته په کومه لاره روان یې دا غلط. خو په دې خوشې ګرځېدو زه چا مجبوره کړم؟ همدا تاسو مجبوره کړم که نه؟ غلط
خو په قتل کولو چا مجبوره کړې قتل د چا قتل د هغه چا قتل چا به چې موږ سره د خپلې خولۍ مړۍ نیمایي کوله ډېر بد دې کړي نصیبه ډېر بد دې کړي ته پوهېږې چې اوس هم ستا د ګناهونو سزا د کامران پلار ته ورکول کېږي اوس هم وخت شته اوس هم وخت شته خپل ګناه ومنه او پرېږده دا د ازغو ډکه لار شوکته دوستا زما بېرته راتلل ډېر مشکله دي ولې چې په دې ازغنه لاره کې زما په خپو کې دومره ازغې تللې که وباسم یې نو بهر کېږي او که پرېږدم یې نو زخم ترې جوړېږي زخم مرهرونه به دې بیا هم جوړ شي خو هسې نه چې دا زخم دی کینسل شي ودرېږه شوکته شوکته د سمیر د مرګ نه بغیر ستا نه بل څوک نه دي خبر که د دې نه بل څوک خبر شو نو هغه ورځ به ستا د ژوند اخري ورځ وي اخري دا ومنه چې زه تا غوندې خودغرضه انسان نه یم او که زه خودغرضه وی که نه او ستا په تاوان وی نو ته به دلته نه اوس به په محبس کې پروت وي پوه شوې تازه مړی وکړه شوکته مخ رانه ماړه وه شوکته ډېر وخت بعد زموږ په کور خوشحالي راغلې ده خوشحالي د کومې خوشحالۍ خبرې کوي ما خو ویلې چې ستا د سترګو نه به د اوښکو په ځای وینې څاڅي خو زه څه خبر وم چې ستا زړه لکه د تږي کلک دی او بیا تا ته خو معلومه ده که نه چې د کامران پلار د ډېره غمه په حق ورسېد شوکته مرګ او ژوند خو د الله تعالی په لاس کې دی او بیا په دې کې زما څه ګناه ده ستا ګناه ده نصیبه ستا ګناه ده دا نن د ډوډۍ کوم دعوتونه چې تاسو ورکوئ دا د هغې غریبانو د زړه غوښې دي د زړه غوښې او ته څه فکر کوې چې دا خوشحالي به ستا نصیب شي نه ما خو تا ته ویلي وو که نه چې پردي 100 کورونه وران کړې خو خپل به یو هم آباد نه کړې او ستا د کور دا ټولې خوشحالیانې به په غم بدلېږي پوه شوې شوکته زه خو تاله صرف خبر درکولو له راغلی یم ستا نصیحت اورېدلو ته نه او ای شوکته ته په ویښه خوبونه مه وینه او پاتې شو زموږ د کور خوشحالیانې نو دا څه د پلالې ګېډۍ نه دي چې د ماچس په یو کلي به اور واخلي پوه شې که نه السلام علیکم وعلیکم السلام جوړې سم سره انتظار خبرې مو ته څه دا سره وږي تاسو وګورئ چې دا اصلي دی او نقلي
زما ضرور قاتل مالک قومندان صاحب تاسو کې غریب ګل څوک دی هغه څه زما ګناه څه ده تا قتل کړی قتل خدای ته وګوره زما د شي واده ده مخکې شه قومندانې ته مخکې شه قومندانې ته قومندان صاحب زما د شي واده ده خدای ته وګوره مخکې شه قومندانې تا باندې قتل دعوه مخکې غریب ګل کاکا ستا لیدو ته څوک راغلي دي بابا تا زما جرم ولې په خپله غاړه واخیستو ګناه زما وه سزا ماله پکار وه ماله سزا خو ماته ورسېده په هغه ورځ بچیه چې د ټول کلي د خلکو د خندا شلم خو ګناه ستا نه ګناه زما ده کاش چې په هغه ورځ ته مو خپل د ځان سره رانږدې کول په ځای چې د کور نه وشړلی بابا زه د خپلې ګناه سزا ته تیار یم اعدام مې قبول دی خو ستا بېعزتي نشم لیدلی بابا نشم لیدلی نصیبه بچیه د دې مصیبتونو جرړه ته ستا مخ رانه واړوه بابا مخ رانه واړوه ته زما پلار یې او که د پلار په نوم یو دښمن تا ته وایم بابا تا ته وایم ستا داسې څه مجبوري وه چې ته یې په قتل کولو مجبوره کړې خو لالا دا قتل بابا نه دا قتل ما کړی ما خو ډېره په نره مې کړی خو ستا د لاسه ما د غون کلي خلکو پېغورونه په ځان باندې نشم برداشت کولی بابا د یو پېغور د لاسه دې راته د پېغور نه غټ پنډ په سر کړه خو د کلي نه خو څه کېدای شي چې ما د دې دنیا نه په کډه کوله مجبوره کړي ارمانه بچیه د تندې لیک په سپېړه نور رانیږي که چېرته لیلا ستا په نصیب کې هغه ستا د رشتې نه هېڅکله نشي انکار کولی هېڅکله بس بابا بس زما د امیدونو کښتۍ خو تا د رسوایۍ په سمندر کې ډوبه کړه ډوبه کړه السلام علیکم وعلیکم السلام بخیر راغلی حضرت ګل کاکا بیا دې څنګه پیښه وکړه خان صاحب تا چې ما ته کومه خبره کړې وه په هغې ما سوچ وکړو خو ما اوس یو فیصله کړې ده فیصله د څه شي فیصله خان ما دا فیصله کړې ده چې زما د لور واده به تا سره کېږي او چې څومره ژر کېدی شي د واده تیاری ونیسه شوکته کامرانه شوکت
کامرانه ته او دلته او شوکت وروره زه خو ته ولې د ځان دښمن جوړېږې ولې نه پوهېږې شوکت وروره زما ژوند خاصم تباه او برباد شو خو زه څه وکړمه خپل پلار جان مې راته ډېر یادېږي خو زه ستاسو نه بغیر ژوند نشم تېرولی ته مه خفه کېږه کامرانه او بیا موږ ستا د دوستۍ انکار نه کوو خو وخت داسې راغلی کامرانه یار چې ستا پاتې کېدل دلته نه شوکته ما ته ښه معلومه ده چې زما د لاسه به تا ته ډېر غټ مصیبت جوړ شي خو زه دې دپاره راغلی یم شوکته چې خپل پلار جان ته پیسې ورکړمه او بیا تا ته خو ښه معلومه ده شوکته چې د هغې کله دیاړي وي او کله نه وي شوکته د سمیر د مرګ نه بغیر ستا نه بل څوک نه دي خبر که د دې نه بل څوک خبر شو نو هغه ورځ به ستا د ژوند اخري ورځ وي اخري شوکته دا پیسې واخله او زما پلار ته یې ورکړه ته پوهېږې چې ستا پلار په دې دنیا کې نشته هغه مړ شو ته پوهېږې چې هغه ولې مړ شو نصیب غلا وکړه نصیب د خلکو کورونه وران کړه خو د غمه هغه په حق ورسېده خو اوس جړا ته حاجت نشته مه ژاړه دغه هر څه ستاسو د لاسه چې همیشه مو پلار ته په سپکه کتلې د پلار قدر مو نه دی کړی که چا د پلار قدر وکړ نو هغه به هم په دې دنیا کامیابه وي او هم به په هغه دنیا دا وګوره ستاسو حل دی کلی کلی ځای نشته په ځنګلونو ګرځې و ظالمه پلار دې درنه خفه لاړو او ته په هېڅ هم نه یې و ظالمه دا دومره لویه خبره ده ولې زما نه پټه ساتلې وه ولې چې ستا پلار مړ شوی دی ودرېږه ارمانه چې یو قدم مخکې رانه شي ته چې په کوم خیال راغلې زما او ستا هغه رشته ختمه ده زما خبر خو ورکړه ستا به مهرباني چې ته د دې ځای نه لاړ شې ودرېږه خبره واوره که په تا کې دومره غیرت ومې که نه نو سبا به زما ډولۍ ستاسې په کور باندې ډېرېږي بهي هلته ودروه نو بیا د واده په ورځ په نکریزونه زما په وینه لاسونه سره کړه په وینو کامران وروره ته ورو څومره په خوږه ژبه دې راته ورو ویلې اخر ما تا سره څه بد کړي چې زه د دې کلي نه بېزاره کړم اخر ولې دا
بد ما تا سره نه بد ما خپل ځان سره کړی دي ولې چې زما د لاسه زما د ورور کور د آبادېدو نه مخکې تباه او برباد شو کامران وروره زما د لاسه زما پلار په ما بس کې پروت ده کامران وروره ما تاسو سره ډېر بد کړي ما وبخئ نصیبه ستا دا تړ مې اوښتې خو زما پلار نشي ژوندی کولی چې ته په خپلو کارونو خپېمانه یې نو په داسې وخت کې خو الله تعالی هم سړی معاف کوي او بیا یا خو زه یو معمولي انسان یم نو ما هم معاف کړی دوستانو زم ډېر خوشحاله کړم الله مو د ټول عمر لپاره خوشحال لري دې ته ګورې د غلا په پیسو واده کوي او کنه یار تیاره ډولۍ ته نه پاتې شو دې ته وګوره چې پردي سلطورونه دوران کې د خپل بیا او مباد نه کې او کنه یار د دې غریب نه خو تیار واده پاتې شو ارمانا مونږ چې دا داسې پټ پټ میلاویږو هسې نه چې د کلي دا خلک را باندې تهمت ولګوي خو لیونۍ په دې کې د یارې څه خبره ده ته خو زما خپله ښځه یې ښه ډاډه ځه او ښه ډاډه راځه ودرېږه ارمانا چې یو قدم مخکې را نه شي ته چې په کوم خیال راغلې زما ستا رشته ختمه ده پتا کې دومره غیرت ومې که نه نو سبا به زما ډولی ستاسو په کور باندې ډېرېږي دی هلته ودروه زه به دا په کار داسې چل ته غواړم داسې چل लगवारों का लग खो इंतजारों का आखिरी दिदन नंज़माद यारों का इंतजारों का उतरेगा लगवारों का लग हो इंतजारों का आखिरी दिदन पमानन जमाद यारों का आखिरी दिदन पमानन जमाद यारों का मराज बिल तो नानन लग हो में मदारों का आखिरी दिदन पमानन जमाद यारों का आखिरी दिदन पमा नंजमाद यारों का
لالا دا تاسو وکړل دا تاسو وکړل لالا یا الله موږ د ولې غریبانان پیدا کړو شوکت چپ شه نصیبه مه ژاړه دا به ورته په نصیب کې لیکلي راځئ چې اوس د دې د دفن بندوبست لالا ابئی دادا خبری مال بی زنا په ململ تړلی وینا پرېږده چې اوښکې مې بهیږي مرګ مې لیده جانان مې نه پخلا کونا د حال ویلو زمې نشتا د ګیلو ډک زړګې به تور له هته وړمه ارمان به هلا زما درشي چې کټ مې واخلي تورو خاورو لمې وړینا پکټ دا جنازې مې جړېدلې وې کنه د قبر په خزو مې غوړېدلې وې کنه پکټ دا جنازې مې جړېدلې وې کنه د قبر په خزو مې غوړېدلې وې کنه قومندان صاحب موږ دا قسم کړی دی چې د دې وطن ساتنه به په میړانه کوو که په دې وطن مو سر قربان شي نو پروا نشته دا زما د تاسو سره واده ده چې تر څو زه ژوندی یم نو دښمن به کامیاب نشي
زمون د مینې کور زمون وطن مور زمون کور زمون وطن مور زمون کور زمون وطن مور زمون وطن ستا د بدن مونږه یو غړي غړي ستا په ژوندون کې مشتون بېلتا مړي مړي ستا په ژوندون کې مشتون بېلتا مړي مړي ته مو څادر د لمانځه د ډوډۍ شکورې زمون او ته مو څادر د لمانځه د ډوډۍ شکورې زمون کورې زمون وطن مورې زمون کورې زمون وطن مورې زمون د ګلابونو مورې یا د غاټولو مورې خزان خو چیرې مشي زمونږ د ټولو مورې او خزان خو چیرې مشي زمونږ د ټولو مورې ستا د دردونو کاروان ټکور ټکورې زمونږ ستا د دردونو کاروان ټکور ټکورې زمونږ کورې زمونږ وطن مورې زمونږ کورې زمونږ وطن مورې زمونږ بابا لالا زما د برګ سزا ځان ته ورکړله چې ځان یې وژلو نو زه بد قسمت یې ولې نه وژلم ولې نه وژلم بابا زه لالا د مینې قاتل یم او د وینې قاتل یم د وینې छाड़ा नसीबा छाड़ा वो दे कत्ल दख्तल दे बदमालाई नतीजा दास्ता दे रसाल मड़ा दे चूस बे चूल उमर पुखकुलू गुगर से पुगो ओ जालमा मड़े दे मर के मत को और जो दे रात को मड़े के सामने तोरा तो दावा जो तो करना हो करता था يا غداي ما كنت خالينا فينا فاتي شبا هذا جرم ميدان آغا جوار كريم جدا نبات کو افضل مكروت يا الله تخالينا فينا فاتي شبا نصیب اورورا څه کېده هغه خو وشو بس دی نور مه ژاړه کامرا وروره ما وبخښه ما کار سره ډېر بد کړي دي ډېر بد مې کړي دي بس دی نور ژاړه يا الله مستوى لغربان بلا كونه دوا كوا وشوكا
ځان قانون ته حواله کړه. تا څنګه جرأت وکړ چې بې اجازته زما کور ته راغلی؟ چیغې مه وه امیر صاحب، چیغې مه وه. زه ستا کور ته تا سره د یو څو خبرو کولو لپاره راغلی یم. ته څه ویل غواړې؟ زه پوه نه شوم. مطلب دې څه دی؟ ستا د زوی د لاسه ما ته ډېر غټ تاوان ورسېدو، ډېر غټ تاوان. ته خو د قانون په نظر کې یو مجرم یې، او زما زوی خو د وطن او د خلکو خدمتګار دی. ستا د لاسه خو ټول کلي کې اور لګېدلی دی، اور. چې ټول کلي کې اور لګېدلی دی، نو بیا ته زراته څنګه په اوبو کې ژوند کې؟ ځه لاړ شه او په هغې اور کې ته پخپله وخوځه، پخپله.